موږ خپل درس ته راشو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د درس ته سی لینګویج کې لیکچر نمبر 19 دی کنه. نن به یو ټاپک باندې خبرې کوو چې هغه ته ویل کېږي اره. کوېشن دا دی چې وات از اره. اره څه ته وایي؟ د اره تعریف نه مخکې زه تاسو ته د دې لنډ تشریح داسې کوم. لیټ سپوز زه غواړم یو داسې پروګرام جوړ کړم چې په هغې کې موږ سره د 500 نفرو نومونه سټور شي. نو که زه چېرته پر ایگزامپل 50 نفرو نومونه سټور کوم نو زه به 50 ویریبل کریټ کوم. سو ویریبل به کریټ کوم 50 یعنې 50 ځلې به ډیټا ټایپ منګلو که نه and variable به کریټ کو. د دې ډېرو ویریبلو د مخنیوي لپاره موږ څه کوو؟ موږ اره استعمالو. سایز ټاکل کېږي، اندازه مثال 100 د هغې مطابق ته کولی شي ډیټا په میموري لوکیشن کې څنګه کې سټور کړي. اره چې کوم دی په اره کې دوه خبرې دي. یو دا چې کله موږ اره کریټ کو د اره نیم او ډیټا ټایپ باید یو قسمه. دا مطلب دی چې ډیټا ټایپ او اره نیم به یو شان دی. معنا دا چې یو قسم ډیټا ټایپ د انتخاب کو پاغي ډیټا ټایپ باندې بل قسم ډیټا ټایپ ویلیو نشي سٹور کولای. بل قسم ډیټا ټایپ ویلیو پکې مونږه مثال انټ کې ما مثال سکور ولیکل. زنه شم کولې په دې سکور اره باندې فلوټ ډیټا ټایپ ویلیو سٹور کړم. صرف انلی شی سٹور کیږي انټ والا ویلیو سٹور کیږي. مثال سټرینګ مې ولیکلو زنه شم کولې په دې باندې د فلوټ انټ یا وغیرہ بل ډیټا ټایپ ویلیو څنګه کم سٹور وکم. مطلب دا چې اره کې به د هغې ډیټا ټایپ سیم وي د ویلیو مطابق. اره چې کوم دی دوه قسمه ده موږ سره. څو قسمه ده؟ دوه قسمه. یو ته ویل کېږي ون ډایمنشنل اره او بل ون سره ده 2 dimensional array. څنګه dimensional di راځي. زه دلته به سې کوم یو موږ سره 1 di او دا ته به سې dimensional DIMEN. That's it. One dimensional and two dimensional. What is one dimensional array and what is two dimensional array? We have two types array. Let's see. Cause short clear khabardar. One dimensional array that will key only we can create one column. Two dimensional array that will key we can create one or more than columns and rows. One dimensional array haga array da چې صرف موږ غواړو یو کالم کې one column record او memory location کې څنګه کو store. For example one column داسې کا ID راشي 1 2 3 4 5 نشي کېدی چې په 1 ډایمنشنل اره کې مونږه بل کالم د نیم د لپاره کریټ کو. شارټ داسې مونږ وایو. نو بیا به دې کې مثال زه ولیکم احمد نور داشن. نشو کولی د یو کالم نه زیات کالمونه په 1 ډایمنشنل اره کې څنګه کو کریټ. ها د 1 ډایمنشنل اره لپاره بسنګه ساينټکس وی او د 2 ډایمنشنل اره لپاره اول به 1 ډایمنشنل اره ختم کو بیا 2 ډایمنشنل تراش. ګوره 1 ډایمنشنل اره ساينټکس اول به موږ د دې لپاره شي انتخابو ډیټا ټایپ. next array name, next the array size.
دا څلور خبرې دي ډیټا ټایپ نیم اینڈ سایز دا سینټیکس دی د ون ډایمنشنل ارے سینټیکس دا دی اوس ګورئ نیم دی کنه مخکې به موږ په نیم کې څو نومونه سټور کول only one name اوس موږ د سایز ټاک فار ایگزامپل زه یو ارے کریټ کوم انټ فار ایگزامپل string name فار ایگزامپل د څو نومونو لپاره د 10 نومونو لپاره نو موږ داسې وایو چې یو نیم اوس ګور دا string ډیټا ټایپ دی پر کریکټر څو بایټس یې نسی میموري کې 1 بایټ موږ ته سایز څونه ډکلی 10 معنا دا ده هر یو نوم یو کریکټر شنو 10 بایټ ځای به ونیسي هلته کوم ځای ته اوس دلته موږ ته دا پته به نه لګي چې یو نوم څو کریکټر دی د کریکټر بیس باندې به دې څنګه کېږي سټور کېږي موږ سره اوس ګورئ که زه فار ایگزامپل داسې وایم انټ سکور او دلته سیز وټاکم 10 نو موږ وایو چې زمونږ سکور چې کوم دی دا ارے ټایپ دغه د ویریبل دی موږ سره د دې سیز ما 10 ټاکه دی انټیجر څو بایټس دي 2 ضربي شل بایټ سپیس شو صحیح شو کنه د سیز د لحاظ موږ دا ټاکو اندازه ورکو پاره کې به د امغه اندازې مطابق شی سٹور کیږي ویریبل سٹور کیږي لیټس سی هاو راشو ډیپ سی پلس پلس تا سورس فایل بزوالما او مین فنکشن به کریټ کو دلتا ها اول ګوري انټ زب strength والم د چی لپاره به ولم name for example سونمونه په کې سٹور کو 5 memory library به اډ کوسل ها نیټ ویک موږ د سویو د ارے چې کوم سٹارټ دی دا 0 انډیکس نه شروع کیږي کوم انډیکس دا 0 انډیکس دا مثال کوم 5 ولیکو نو دا د سره راځي 0 1 2 3 0 1 2 3 it means څو دلې شو دا سلو 5 په مخسته 4 start by the array چې نه صفر نه وي مثال موږ 5 نمونه به کې سٹور کو صرف 5 نمونه کې سٹور کیږي خو array چې کوم ویلیو اسن کی کوم بیس باندې اسن کی 0 انډیکس بیس باندې صفر 1 2 3 دا شته موږ څنګه ویلیو اساین کو ویلیو موږ مختلفو طریقو سره اساین کولای شو لیټس سی اول طریقه ده چې ایکوال دا بریسز به موږ والو نیم وته موږ اساین کو سټرینګ ډیټا ده کنه مثال احمد کمال نور سجاد 1 2 3 4 هارون منګه اتوماتیکلی اره ته چی اساین کړو ګور سایز ټاکل شوی نیم سری هر یو ته څنګه شو اساین شو اوس ګورې که تاسو مثال دا آوټپوټ د دی له نو موږ سره سی آوټ نیم 0 انډیکس باندې کوم نوم پروت دی احمد دا وسط کومه compile دا 8 के ये include वरते include नगोरे मन सर बदे 0 index ना value हाँ मंगल दसंगा हस्ते नेम दे मन सर कना دلته صحیح ده ټول نمونه موږ په 0 انډیکس ټول کړی دي اوس به انډیویډوال شي موږ سره ټیک شو دا شان
کچې ته یو دغه کې نو په یو کوایټس کې موږ لیکو نو بیا په زیرو انډیکس کې راځي کاما اخري نه اوس به صرف د چا نوم راخستل کېږي احمد کوم د بل انډیکس د نوم رالو لیټ سپوز د بل انډیکس دا نیم 1 نیم ګوره ما یو ویریبل دی نیم 2 نیم 3 او اخر کې نیم 4 اخر نمبر په سلورم انډیکس باندې راخستل کېږي ځکه زیرو نمبر سره راخسته دي هارون دې اخر نه هم کنه سره او دې طریقې سره ویلیو اساین کوي شو کله چې نه غواړي یو بل طریقه هم لرو name 0 index is equal to Ahmad name 1 index is equal to Israr name 2 index is equal to Amin name 3 index is equal to Jamal name 4 index is equal to Mansur په دې ترتیب سره اوس ګورئ موږ ډېر زیات ضرورت نه لرو to strength into مثال score for example 5 دی کنه ځکه چې څو نمبر دی موږ سره اوس بس کو score 0 ځکه هغه ځان ته اره دا ځان ته هر اره د 0 انډیکس نه سٹارټ علي is equal to 20 score 1 is equal to misal 40 score 2 is equal to 50 score 3 is equal to 90 score 4 is equal to 100 उस एक्सिस की ही बसंगा एक्सिस को बसंगा गुरले बे तरतीब सर एक्सिस को शेवॉल मंगा एंड लाइन बल्कि जी की वो आदम से ब्रेक ही करक दाहरे ब्रेक कहाँ देखो आसान है शुरू सरा एंड लाइन से निकाला टिक शो दिल ब्रेक का एंड लाइन से निकाला ब्रेक का एंड लाइन से निकाला और आखिर किस एंड लाइन की जरूरत नश्ता कम से की प्रॉब्लम दी किस तरह सेआउट का सेआउट नहीं का ना नो प्रॉब्लम बो नेम 1 कम से की सेआउट ما هو مخکې یو ډول کې اخیستی صحیح شو سیاوټ مخکې مې یو سټیټمنټ کې اخیستی اوس به دا ولیکو په سر به ورته ولیکو موږ سیاوټ څه شی نیم به ولیکو بې سپیس اینډ لاین به ووالو صحیح شو که نه اینډ لاین اوس تاسو ګورئ خو په دې کې به یو کار بل موکو دا سپیس کې تاسو انلاین دوزلې والي ما تاسو ته دې فرق خدلو چې د فارورډ بیک سلیش ان دې دوه ترمنځ یو فرق دی دا سره سپیس نه سي 1 بای او انلاین ځای نه سي دا یو فرق پدې کې انلاین دا چې کوم دی دا سی لینګویج کې دلته استعمالول شو او انلاین پاره کې نشوس هغه سپیس ته پاره یوز کیږي هغه ګوره فارورډ سلیش ټی چې کوم اوس لکه مثال ځلی کما سکور دا دواړه به دلته راشي صحیح شو کنه دا دوه انلاین دي صحیح دي کمپایل وسکور راغلي دواړه کنه زه لکه سپیس واړم دي تر من انلاین نه واړم تاسو ځلې نه نو سپیس د لپاره وسه کې دیږي کې وره بیک سلیش ټی space
کدا د ځلې کېږي نو سپیس بل ځای او څونه چې سپیس ورکړي او نه بده صدام یو ورډ ځنیسي او به دې لپاره موږ په سی پلس پلس کې چې استعمالو ان اس چې کومګه زدانه استعمالوم ځان end s end space شته space کنه نه دا memory کو space د کې څه دی چې دا space ته هغه ټیپ دی صحیح شو space او ټیپ ترمنځ فرق خو پوهیږي کنه اوس به زما غي استعمال کم ډیر نشو کولای سي دا او په شوي چې هغه سپیس نه نيسي اوس کوم پر ایگزامپل د دغه سکور دغه راوچتو دا به څنګه راوچتو نوم د نوم نورستا دوټي صحیح شو دا غي نورستا چې راوچت کا سکور کوم انډیکس دا 0 انډیکس دا ورواله مزه دا خبره تر کوم ځای پر دې ځای پر وکنه کاپی پیسټ زابر دا او لاست ون کې پیسټ دا به 1 2 2 3 and 4 برخه name and score دا کوډ ډیر زیات نشو دې حل لري شو لوپ ایزی لوپ nested loop نو هغه به nested loop په دې په 2 dimensional array کې استعمالو for loop I is equal to enter I is equal to 1 I is equal to 0 ځکه index کې I less than or equal to 4 I plus plus اوس به څنګه راوچته وای ښا سیاوت نیم راوچت کول اول با خبره ز فیسټ کما په سر کې دا دغه میسج چې کوم نه دا لوپ نه بهر کزه کدا یو ځل صحیح شو بیا په دې اول کې به څه واچي نیم په دې بل کې به څه واچي سکور او دا خبره وسنګ کی ختمه کی کمپایل سوري دې کې به واچي آی او دې کې به هم څه واچي آی صحیح شو کنه دا شان اوس کمپایل ټیک شو ضرورت د دې نشته چې موږ ډېر کوډینګ دا شانته نو اره اور هیلث تا کوي موږ سره چې سپیس ډیټا کو نیم یو د ډیټا ټایپ یو د ویلیو ورته موږ ډیر اساین کولای شو او دا کوم 1 ډایمنشنل اره شو تاسو وو د دا سوچ کوئ چې دغه دوه کلمه راغلي دوه کلمه دا نه دي دا دوه اره دي یو اره دا شو او بل دا شو اذان ته کلم شو دا ځان 2 ډایمنشنل کې به د دوه اره ضرورت نشته په یو اره باندې ملټیپل کالمز موږ کریټ کوو به څونه کالمونه ته کریټ کې دې نه به کریټ کې راشنته صحیح شو کنه په دې باندې 1 ډایمنشنل اره کې به دا نو شو کول زغواړم د نمونه په لوپ باندې ورکم دا خو مشکل شو اوس ماته نو ته دا ختم کی ضرورت دې نشته چې مونږ نمونه غواړو بیا کوډ زیات نو موږ څه کو فار لوپ I int a is equal to 0 a less than or equal to 4 a plus plus صحیح شو کنه وصول کومه data word چې say out enter name send چې ته وستور
शेर में सर देखिए ए देखना से आउट नेक्स्ट इंटर स्कोर से आउट सेन स्कोर खबर रन टाइम शो का ना अहमद इंटर स्कोर इंटर नेम जमील स्कोर मिरवैस स्कोर 99 खालिद स्कोर जाकिर स्कोर दुना आउटपुट के कार आउटपुट देखना से आउट रिटर्न बोल के वाच और यो कार बोलम दस हो के से आउट एंड लाइन दागे ना बैठी लाइन राख कतश कंपाइल न शुक्र कंपाइल भी को उस गोरा अहमद स्कोर दुमरा मिरवैस स्कोर दुमरा जमील स्कोर दुमरा अनवर स्कोर फॉर एग्जांपल दुना हारून स्कोर फॉर एग्जांपल दुमरा मुझता अरे सुन से स्टैक ले रे लूप की वरवाच हमारे मुताबिक पा वैल्यू मंगना ली ठीक शु कना नुतबेल तनूरी अरे का जुड़े नूरिम जुड़े का ग्रेड पर शिप कार शेलमा ग्रेड ग्रेड मुंतसख न दे से मुसना वालू 5 दी की बस सिर्फ खबर इजाफा को क्लास से आउट उसो आगे रिपीट नखलाश चमुंग बार बार दाहो एंटर ग्रेड सेन उस दस दा पखपल बाय दो के ची मिसाल अवल मंग स्कोर वर्क रे स्कोर परसेंटेज बाय दरो उजी मिसाल स्कोर दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट परसेंटेज रो उजी दा बनन होमवर्क जदर कमा परसेंटेज रोज बे कंडीशन दो एक कचे तो नवीन परसेंटेज देती है ग्रेड बाय ए भी हम रेस्ट के आते होने देती कि बी होने सरकत दा बेस्ता होमवर्क से सेरा बाहर के बे तशरीह कम मतलब से शिव को ग्रेड ए उस वो ग्रेड से कम बाय पखपले वाली मिरवैस ग्रेड ए सही शो जाकिर स्कोर फॉर एग्जांपल शल ग्रेड सी खालिद सुनो स्कोर ग्रेड डी मंसूर ग्रेड स्कोर फॉर एग्जांपल ग्रेड ए जमील हरेनुम दे स्कोर ग्रेड आर ग्रेड अमी देखे आउटपुट को मंगने दे हाँ आउटपुट में हस्ते आउटपुट किम सख्तवार या निश्ता बस सिर्फ दी की टी 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 और अगेन और उस ग्रेड आई खबर आखा बेब ग्रेड हो चुकी है नमूना बा हाँ ओ कर स्पेस दा बज़ दुआ कमा सेल बोलता दुआ कमा दुआ दा में ज़िक्र दुआ करे 0 1 1 सही शो 1 शो कना सो लूप मागस्ती दो लूपा यो लूप दे लूप सो बल्कि में डाले 0 and 1 यो खबर वाला पात शो बे रिकॉर्ड एंटर को आखिर की बेरा पे दिस की बता सो टी टी और इन उस बच्चे लिखो ग्रेट दो रिकॉर्ड देना अहमद 90 ग्रेड ए मंसूर 91 ए प्लस
ग्रेड प्लस ولې نه راځي پلس نشي راتلی ځکه د دی ګریډ ډیټا ټایپ شي د کریکټر هغه څونه ډیټا سٹور کولی شي 1 بایټ او بل دا یو کریکټر سٹور کولی شي څنګه اندازه کور کې هغه هم به اری ټایپ کې اندازه ورکړي ورکا اری ټایپ تیار دی په پروګرام سوال ما سټرینګ ووالم بس مشکل حل شو اوس کوم چې مثال نه ریکارډ ولا خرابېږي نو ګوره دلته ریکارډ لیکم منصور اوس لیکم سکور 100 دا A پلس اوس به A پلس څنګه کېږي سټور کېږي به اسرار سکور 200 A پلس بس اوس به سټور کېږي اوس نو مطلب دا و چې ارې موږ څه ته وایو کله چې 1 ډایمنشنل ارې اول خپل څه ته وایي کله چې مونږه غواړو یو ډیټا ټایپ په اساس باندې مونږه یو نیم د یو نیم او یو ډیټا ټایپ په اساس ډیر ویډیو سٹور کو او د هغې لپاره سایز وټاکو دې لپاره مونږ څه استعمالو ارې یو ارې مونږ ویلي چې هغې ته 1 ډایمنشنل ارې 1 ډایمنشنل ارې څه ته ویل کېږي only we can store 1 column اوس دا چې تاسو ته ډېر کالمونه ښکاري نو ما ډېرې ارې جوړې کړي ارې 1 ارې 2 ارې 3 ارې هم جوړې کړې وي که نه نو 3 کالمه څه راغلي 2 ډایمنشنل ارې باندې بیکار کو چې بیا د دې ضرورت پیدا نه شي مونږه څو کالمه ډیټا سټور دا به روان کلاس کې وو صحیح ده په دې تاسو کار وکړئ